ډیرو محترم مسلمانان، نن هغه بهترین ورځ شپو کې نن د جمعې هغه بهترین شپه ده. یا خو اخیری عشره ده، اخیری ورځ ده د جمعې هغه اخیری شپه پکې راځي محترمو، چې بله شپه اختر ته نږدې نه راځي، ځکه چې بل شورول اختر دی، غټ اختر دی. نن د جمعې په شپې باندې دا وظیفه وکئ چې الله تعالی مو سره حاجتونه پوره کړي. دا ورځ شپې ډېرې برکتي شپې ورځې دي، دا ورځ ډېره د قبولیت ورځې دي. دا ورځې په دې ورځو کې د ټول نه بهترین عملونه هغه قرباني ده، او د قربانۍ د ورځې دا ډېره معزز محترمې ورځې دي. په دې کې اعمال محترمو الله تعالی ته ډېر محبوب وي، چې کوم اعمال پکې کېږي. نو خصوصا دې کې نن تاسو یو بهترین عمل وکئ، یو بهترینه وظیفه پکې د خپلو حاجتونو دپاره، د خپلو مشکلاتو دپاره، د خپل من چاهت زندګۍ دپاره، د خپل زندګۍ د خاطره خوبصورته کېدو دپاره دا اسان ترینه وظیفه انشاءالله تاسو نن وکئ، چې الله جل شانه دله ډېر برکات درکړي، الله تعالی دله حاجتونه پوره کړي، الله تعالی مو ونازوي، الله تعالی مو وپړقوي. ځکه دا درود شریف یو اسانه وظیفه ده، د درود شریف اسانه وظیفه ده، لهذا نن د جمعې شپه هم ده، نو تاسو یې خامخا وکئ محترمو. او چا چې دا وظیفه وکړله هغه به انشاءالله نه امید نه پاتېږي. وظیفه هم په 15 منټه کې انشاءالله دا وظیفه کېږي. نو 15 منټه کې چې ستا حاجت پوره کېږي، نو ته ولې بیا نه کې؟ ته ولې بیا دا وظیفه نه کې چې په 15 منټه کې ستا حاجت پوره کېږي، ستا مشکل اسانېږي، ستا غم ختمېږي، ستا قرضونه ختمېږي، ستا نکاح کېږي، ستا واده کېږي، یا نور د حاجات پوره کېږي. نو بیا یې خامخا وکړه، بیا یې خامخا دا وظیفه وکړه انشاءالله. چې کله یې دا وظیفه وکړله تا ته په خپله پته ولګي چې واقعي دې وظیفه کې دم شته، دې وظیفه کې زور شته. زموږ یو مولانا صاحب دی، هغه هم دا وظیفه کړې، ما هم ډېر کراته کړې ده. هغه د روپو دپاره کړې وه، هغه لږ مشکل و، نو الله تعالی هغه د روپو په خاطر یې کړې وه. نو هغه یعنې مسله یو مشکل و، ما ته یې هم ویلو چې دا مشکل مې دی. نو هغه دا درود شریف شروع کړه. نو هغه وظیفه محترم هغه چې شروع کړه کله صرف 80 مرتبه یې کوله به، 80 مرتبه ډېر لږ وخت کې کېږي، ډېر اسان او ډېر لږ وخت کې کېږي. نو هغه 80 مرتبه کوم درود شریف دی هغه هم درته ښیم، راځئ ما سره اوسئ. الله تعالی مو په دین او په دنیا خوشحاله کړه، الله تعالی مو ونازوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز محترمو قابل قدر مسلمانانو روحیانو، هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شي. الله تعالی مو ډېر ونازوه، الله تعالی مو په دنیا او په آخرت دواړو کې خوشحاله او کامیاب او کامران لره. محترمو نن زموږ ډېر اسانه وظیفه ده، چا چې هم کړی انشاءالله حاجت پې الله تعالی پوره کړي، او چا چې کړی الله تعالی حاجت پوره کړی. لکه زه په مثال په طور زه به هغه مولانا وعلمه چې هغه مولانا وکړه او الله تعالی حاجت پوره کړو. نو هغه الله دی کوم الله چې دغه مولانا حاجت پوره کړو، هغه الله اوس هم موجوده ده. 2021 خبره ده چې کله موږ په سفر باندې یو تبلیغي سفر په کال باندې، نو هغه مولانا دا عمل کړی او زمونږ تشکیل په فیصل آباد په شهر کې و. نو په هغه جومات کې موږ سره الله تعالی داسې یو کس مهربانه کو چې هغه مولانا صاحب ته په 2021 کې 50,000 روپۍ ګوره ډېر شی وي، دا اوس ګراني شوه، هر څه مهنګایي شوه. په هغه ورځ کې په هغه 50,000 روپۍ او مال یې راکړې، مال هغه ملګري راکړې چې دا د مولانا صاحب ته ورکړه پټ سبچه کې. ما هم هغه رنګې څنګه چې هغه راکړې په هغه رنګې په قلاس کې مې ونیولې او هغه مولانا ته مې ورکړه چې دا واله دا ستا امانت دی. محترمو چې د روپو حاجت روپۍ ګوره څوک چاله نه ورکوي، ښه بیا 50,000 روپۍ هسې به څوک چاله ورکوي نه ورکوي. نو لهذا چې روپۍ څوک چاله نه ورکوي، نور کارونه خو ډېره زیات اسان دي، خو الله تعالی ورکوي. اکثر سړی سوچ کوي الله تعالی سره دومره خزانې دي نو مال ولې نه راکوي. دا خو د الله تعالی شان دی، الله تعالی قدرت دی، الله تعالی تقسیم کړی دی. انشاءالله محترمو دا درود شریف زه تاسو ته ښیم، په دې سکرین باندې به تاسو دا درود شریف ښکارېږي، په دې سکرین تاسو دا وظیفه ښکاري، د الفاظ تاسو ته ښکاري، دا انشاءالله زده کړئ، دغې طریقې سره ووایئ. ګوره زه تاسو ته وایم چې تاسو زبر زیر کې تاسو غلطي نه کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ويا رافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. خدغه سره وایو کنه خدا کم چې ان الله على كل شيء قدیر دې پورې دا کوم وظیفه من ماته سو خود له محترم دا شروع کوي ګوره یو سي کیسټ ډکولی یو اسې ځان خلاصوري د خپل مینوال نه د خپل محترم مسلمانان نه یو الله تعالی په فضل او احسان سره د هوی حاجت الله تعالی پوره کوي دی وظیفه سره به الله تعالی پوره کوي شروع کوي یقین سره ان شاء الله یو سورز یو کوي او یا مرتبه د ماسوتن د مون نفس شروع کوي زرته سوال کوم منت ته کوم زاری ته کوم خپل ټوپۍ ته د خپل پټکی را ته سازو په خپل د الله د رضا د پاره شروع کوي د وظیفه شروع کوي یو سورج مسلسل او کوي ان شاء الله هر مشکل چې دی وی هغه به الله تعالی پوره کوي او ضرور به پوره کوي تاسو یې وکئ یقین سره باقی نتیجه ورکوي الله تعالی نتیجه الله تعالی ورکوي الله تعالی په دنیا او په آخرت کې ونازوه الله